السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیبر نیوز سرا زیم مدثر حسین نظر واچو پر نیوز ہیڈ لائنز وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگڑا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کڑے دے وای چې خیبر پختونخوا د صحت نظام مثالی دے د پولیو وائرس خاتمه لپاره فنڈ مختص کړی شوی دی د قبایلی اضلاع ترقیاتی بجٹ حواله سره تیمور جگڑا ویلی دی چې عمران خان دغه بجٹ سیوا کړو تاهم وسنی وفاقی حکومت پکې 450 ارب روپو کټوتی کړی دا او 38 ارب روپو ته رقم کړی دی کم بجٹ چې مختص شوی دی دغه خو تنخواګانو لپاره کافی نه دی د قبایلی اضلاع بجٹ یو نیم سل ارب روپے پکارو د خیبر پختونخوا مالی کال 2022 بجٹ 13 ورځ صوبائی اسمبلی کې پیش شوی د صوبائی بجٹ مجموعي حجم 1422 ارب روپے دی بجٹ کې د سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې 1400 پنشن کې د 15% اضافه اعلان شوی وزیر خزانه تیمور جگڑا د 3.0 کنټراکټ ملازمینو د مستقلی اعلان هم کړي وزیر خزانه ویلي دی چې ځینې سرکاري محکمو ملازمین به وس د جمعې په ورځ باندې د کور نه دفتري کار یعنی ورک فرام ہوم کوي د کم سره چې بعد د 2 تر 15 ارب روپو بجٹ اوشي وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه اجلاس جاری دی غونډې لپاره درې نکاتي ایجنډا جاری شوی و وفاقي کابینه بجٹ تجاویز یوټیلیټي سٹورز لپاره سبسډي او د ملک سیاسي او معاشي صورتحال جایزه اخلي د صوبہ پنجاب بجٹ پیش کولو لپاره د اسمبلی اجلاس نن یو ځل بیا کیږي امکان دی چې راتلونکي مالی کال لپاره بجٹ نن پنجاب اسمبلی ته وړاندې کړی شي 13 ورځ د بجٹ لپاره اجلاس شیډول ولې د حکومت او اپوزیشن د ډیډ لاک په وجه باندې بجٹ اجلاس نه شوی پنجاب لپاره د بجٹ کل حجم 3200 ارب روپے لګولې شوی دی سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې 13% او پنشن کې د 15% اضافه فیصله شوی ده د صوبہ سندھ راتلونکي مالی کال لپاره بجٹ بنن صوبائی اسمبلی کې پیش کولی شي د بجٹ تخمینه 1400 ارب روپے لګولې شوی دا صوبائی بجٹ کی ترقیاتی منصوبو لپاره 300 ارب روپے مختص کولو تجویز دی بجٹ کې به هیڅ نوې ټیکس نشي لګولې سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې 10% او پنشن کې د 15% اضافه امکان ښودلی شوی د سند کابینه منظورۍ نه پس به بجٹ تجاویز اسمبلی ته وړاندې کولی شي قوم اسمبلی د بھارتی حکمران ډلې بھارتیہ جنتا پارټي د ځینې مشرانو له طرف نه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم متعلق توهین امیز بیانات په کلکه باندې غندلې دي د قوم اسمبلی اراکینو حکومت پاکستان نه مطالبه کړې ده چې دا موضوع د اسلامي تعاون تنظیم او اقوام متحده په شمول په نور بین الاقوامي فورمز باندې پورته کړي وفاقي وزیر برای مذهبي امور مفتی عبدالشکور ویلي دي چې د رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم سالانه کانفرنس کې به په دې حوالې سره واضحه پیغام جاری کولی شي وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې هندوستان منصوبه لري چې مسلمانان د خپل سیاسي اقتصادي او کلتري شعبو نه وباسي بھارت په دې غرض باندې خپل ریاستي مشینری د مقامی مسلمانانو خلاف په وحشیانه او ظالمانه توګه باندې استعمالوي چین هم د بی جے پی قیادت تنازعه الفاظ مذمت کړي ترجمان چینی وزارت خارجه ویلي دي چې بھارتي قیادت لا خپل منځ کې انا نسلي او مذهبي تفرقات ختمول پکار دي چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویلي دي چې د امریکې په غلامانو کې د روس نه د ارزان تیل اخیستلو جرأت نشته دا خلک د داندلۍ په ذریعه باندې د الیکشن ګټلو تیاری کوي اسلام آباد کې کسان کنونشن ته خطاب کې سابق وزیر اعظم ویلي چې زموږ په دور حکومت کې د سبسډي په وجه باندې زرعي پیداوار کې ریکارډ اضافه شوی وه د دې حکومت راتلو سره هر څیز ګران شوی امپورټډ حکومت نه زما هیڅ توقعات نشته موجوده حکمرانان د یوې ایجنډې تحت راغلي دي د پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری د کاف لیگ قیادت سره لاہور کې ملاقات کړی دی آصف زرداری د چودھری شجاعت حسین عیادت کړي د ملک موجوده سیاسي صورتحال باندې ورسره تبادله خیال کړی دی زرداری ویلي دي چې چودھری شجاعت حسین د پاکستانی سیاست اساسه ده وفاقي حکومت د کاف لیگ سره او کاف لیگ د وفاقي حکومت سره ولاړ دی
سابق وزیر خزانہ شوکت ترین د مفتاح اسماعیل د تنقید جواب ورکړی. شوکت ترین خپل ټویټر اکاؤنٹ باندې لیکلی دی چې مفتاح بازارونه دروغ نه وایي، سٹاک او کرنسی مارکیټونو له طرف نه نیگیټیو ټرند ښایي چې کاروباري طب ګیس ته بجټ مسترد کړی دی. د ګیس او بجلی ګرانېدو سره به موجوده 40% مهنګایي نوره سیوا شي. اوس وخت راغلی دی چې په ملک کې نوي انتخابات وشي. د پټرول او ډیزلو په قیمت کې د نورې اضافه امکان. ذریعو ویلي دي چې د پټرول په قیمت کې کم و بیش 10 روپۍ فی لیټر او د ډیزل په قیمت کې 10 روپۍ فی لیټر اضافه تجویز راغلی. وزیر خزانه مفتاح اسماعیل هم اشاره ورکړې ده چې IMF سره د معاهدې نه وړاندې به د فنډ شرایط مطابق تیل یو ځل بیا ګرانول وي. که چېرې جولای پورې په پټرول او ډیزلو باندې سبسډي ختمه نه شوه نو پاکستان دیوالیه کیدی شي. IMF هم پاکستان نه د ډو مور مطالبه کړې ده. د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی رویہ نامناسب دا. صدر له ملکی معاملات کی رکاوٹ نه دی جوړېدل پکار. د لیګ رهنما شاهد خاقان عباسی میډیا سره خبرې وایي چې د نورو د احتساب مطالبه کوونکي د خپل احتساب هم وکړي. ملکی معیشت عمران خان تباه کړی دی. هغه د لومړۍ ورځ نه بعد دروغ ویل. د کوئټه سپین کاریز علاقه کې د کویلې د درنګ نه 4 مزدوران اغوا شوي دي. پولیس وایي چې دغه کارکونانو د سپین کاریز په مقامي کویلې ماین کې کار کولو. 2 پکې مایننګ انجینران هم دي او تعلق یې خیبر پختونخوا او پنجاب سره دی. د خیبر پختونخوا محکمه ټرانسپورټ د پرایویټ تعلیمي ادارو د زړو گاډو خلاف د کریک ډاون فیصله کړې ده. محکمه ټرانسپورټ ویلي دي چې انفټ او انساني سفر لپاره خطرناک گاډو رجسټریشن منسوخ کېدی شي. محکمه موسمیات نن د ملک په مختلف علاقو کې د تیز هواګانو سره د باران پیشګویي کړې ده. بالای پختونخوا، جنوبي پنجاب، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د تیز هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی. دې نه علاوه به د ملک په میداني علاقو کې موسم به دستور وچ او ګرم وي. د امریکن ډالر په قیمت کې د اضافې سلسله اونہ درېدله. انټر بینک امریکن ډالر 1 روپۍ او 20 پیسې ګران شوی. اضافې وروسته د ډالر نوی قیمت ریکارډ 215 روپۍ او 50 پیسو ته رسیدلی دی. نیوز 12 کې تاسو ته په خیر راغلی وایو. زه یم مدثر حسین. د بلټن آغاز به کوو د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه پوسټ بجټ پریس کانفرنس نه. جګړه ویلي دي چې د کال 2022 او 23 بجټ د غریب طبقې بجټ دی. د دې بجټ ګټه به نیغ په نیغه بېوسه طبقې ته رسي. پاکستان کی تاریخ میں بجٹ بنائے جاتے تھے جو ایکچوئل خرچہ ہوتا تھا وہ کسی کو پتہ نہیں. بلکہ یہ پچھلے 4-5 سال میں نے ایک فیڈرل سیکرٹری فائنانس سے بھی پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکچوئل خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. حیرت کی بات یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سپلیمنٹری بجٹ ہم نے اپروو کیا ہے وہ 1300 ارب کا ہے جبکہ ایکچوئل خرچہ 950 ارب کا ہے. چیف منسٹر صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے بجٹ بنائیں. تو یہ تو فخر کی بات ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ خود ڈیسیجنز کو اون کر رہی ہے. ہمارے سینئر افسران ہمیشہ چیک کرتے ہیں جب ایک ضلع یا دوسرے ضلع میں زیادہ بجٹ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. ان کا کام تھا کہ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے PND ڈپارٹمنٹ سے انگیج کریں اور خرچہ دیکھیں. اس کی بھرپور مذمت کرتے. یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوگی کہ تنخواہیں کیسی بھری جائیں. قبائلی اضلاع میں ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، سارے پرماننٹ سٹاف کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت نے ان کی تقریباً 25% تنخواہ فنڈ ہی نہیں کی. انټر بینک کې پاکستاني روپۍ نوره بې قدره شوې ده. ډالر د پاکستان د تاریخ د ټوري لوړې سطحې ته لوړ شوی. یو ډالر قیمت 215 روپو ته رسیدلی دی. په 3 میاشتو کې د ډالر په نرخ کې 13 روپو پورې اضافه شوې ده. انټر بینک کې ډالر یو ځلې بیا وزري کړی دی. انټر بینک کې ډالر 1 روپۍ 4 پیسې نن ګران شوی. ټریډینګ په موقع باندې ډالر
15 روپو او 50 پیسو ته رسیدلې دی. په تیر 3 میاشتو کې ډالر په قیمت کې 23 روپۍ اضافه شوې ده. معاشي ماهرینو مطابق د کرنسي په قدر کې غیر معمولی استحکام وجه همدا ده چې سرمایه‌کاران سخت مشکلاتو سره مخ دي. بل طرف ته د بین الاقوامي مالیاتي فنډ یعنی IMF له طرف نه پاکستان ته تر اوسه پورې د قرض اجرا نه ده شوې، د کوم په وجه چې کرنسي مارکیټ کې صورتحال انتهایی غیر یقیني دی. وفاقی کابینہ غونڈہ وزیراعظم شہباز شریف په مشرۍ کې جاری ده. کابینه اجلاس کې د ملک سیاسي او معاشي صورتحال جایزه اخیستلی شي. کابینټ اجلاس لپاره 3 نکاتي ایجنډا جاری شوی وه. دغه 3 نکاتي ایجنډا کم نکات پکې شامل دي. تفصیلات خپل همکار اشفاق بنگشنا. جی اشفاق، څه تفصیلات لرئ؟ وفاقی کابینه اجلاس جاری دی. جی مدثر، بالکل دا وخت کې د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ کې غونډه جاری ده او په دغه غونډه تقریبا 10 منټه پاسه 11 بجې دا غونډه شروع شي وا او دغه غونډه کې یو خودري نکتی ایجنډا چې کوم جاری کړی شو هغه کې ډیسکا ضمني انتخابات متعلق انکوایري رپورټ او انویسټمنٹ امپورټ په حواله سره صدیبا په حواله سره چې کوم کابینه ته بریفینګ ورکول او غنه علاوه چې کوم قانوني معاملات باندې کمیټه جوړ کړی شي وی هغه هغه فیصلو توسی کول وا. خو سره خاص چې کوم هغه آغاز ملکی سیاسي معاشي صورتحال باندې خاص کر بریفینګ یو خو زراعت تر مخه په کابینه کې د لوډ شیډینګ په حواله سره بعضي وزرات چې کوم دي اتحادی جماعتونو هغه باندې اعتراضات اوچت کړی دي او نه علاوه چې کوم مهنګي کې خاص کر سبسيډي په حواله سره یوټیلیټي سٹور ته چې کوم سبسيډي ورکول کیږي بعضي علاقو باندې سبسيډي سٹور باندې هم اعتراضونه شوي دي او کابینه کې خاص کر چې کوم خبره اترې شوې دي زراعت تر مخه هغه یو د لوډ شیډینګ او ورسره د مهنګي په حواله سره صدیپا باندې خاص کر پدی باندې شوې دي. د ایجنډې نه هټ کې چې کوم صورتحال ملکی دی پدی حواله سره او خاص کر بیا بجټ چې کوم پیش کړی شوی دی په بجټ باندې هم چې کوم وزرات دي هغه باندې هم مختلف تجویز چې کوم دي مخې ته راغلي دي او ویل کېږي دا چې یو خو د غوړو چې کومه فیصله ده چې هغه کې 200 روپو کیلو راوستل همدغه شانتي چینی او د نور نرخونو کې سبسيډي ورکول چې کوم دي او نن منځوري وکړي چې هغه به باقاعده توګه بیا کوم وزیر اطلاعات ته هغه خبري غونډه کې په دې حواله سره غونډه هم کوي. خدا وخت کې کابینه اجلاس جاری دی. جی مدثر، ډیره مننه اشفاق بنگش، تاسو موږ لا د وفاقي کابینه اجلاس حواله سره تفصیلات راکول. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پاکستان ته د اضافه اقدامات پورته کولو هدایات ورکړي دي. راتلونکي هفته د پټرول او د ډیزل سبسيډي واپس اخیستلو